دا غریبې د پاره سوکا سامان تیار کا یا غریبې د پاره سامان تیار کا یعنی بیا به د غریبې نه یاره دې د پاره سامان تیار کا دې د پاره ذهن تیار ساته ولی ما سره چې څوک مینه کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي نو هغه ته د دنیا یعنی هغه ته غریبي داسې په تیزۍ سره راځي لکه دا اوچت ځای نه چې اوبه لاندې ته راځي د اوچت ځای نه اوبه لاندې ځای ته چې راځي دومره په تیزۍ نه راځي څومره چې هغه سړي ته فقر غریبي زیات راځي کوم چې پیغمبر علیه السلام سره مینه کوي صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته مینه سره کوم پیغمبر علیه السلام یې سوچ پیو که خیر دی ما سره مینه ګران کار دی هغه ورته وی والله قسم یې وخوړ انی لاحبک قسم دی چې زه خامخا تا سره مینه کوم درې ځلې دا خبره وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته څه فرمایل پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي که چېرې ته ان كنت صادقا که چېرې دې خبرې کې رښتونې نو غریبۍ لپاره تیار شه ذهنا تیار اوسه په تا به غریبي راشي تا به غریبي راشي نو دا زموږ ذهنونو کې خدا دی یاره پلان کې باندې د خدای فضل دی ډېر مال دی ورسره نه حدیث دا وایي چې کوم سړی مؤمن دی د الله تابعدار دی او د الله تابعداري کوي او په د باندې غریبي ده تکلیفونه دي او د ده ته چې دی نو کور کې بیماری دي د سره د الله مینه ده د باندې د الله فضل دی دارنګې بل حدیث کې مرادي انس سے فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي وی زه د الله نه دومره یریږم چې زما نه علاوه زما عمره څوک د الله نه نه یریږي زما نه زیات څوک د الله نه نه یریږي او ما ته دومره تکلیفونه راکړی شوي دي د الله په لار کې د الله د دین په تبلیغ کې د الله د دین په رسولو کې چې بل چاته هغسې تکلیف نه دی ورکړی شوی لقد اوذیتو فی الله وما یؤذى احد پیغمبر علیه السلام څه فرمایي زه د الله نه دومره یریږم چې زما نه علاوه زما عمره مینه زما عمره یره بل چا کې د الله نه نشته یعنی زما عمره څوک بل څوک داسې نشته چې الله نه یریږي خو د دې باوجود ما ته دومره تکلیفونه راکړي شوي دي دا موږ له ذهن جوړوي پیغمبر علیه السلام چې مونږ خو وایو بس د الله نه یریږو او الله سره مینه کوي او د الله عبادتونه کوي نو مزې به وي ټیک ته مزې به وي خو دا به وي تکلیفونه به وي ځکه تکلیف مصیبت غم غریبي دا په ښو خلک باندې راځي مونږ خو دا وایو که نه چې یاره بس د الله خوښ شي نو بس دنیا به هم ډېره درکوي او آخرت به دې مخې پلان او ډینګ او دا نه دا خبرې نه اصل کې دا ده چې الله د سره مینه کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي د الله نه زما نه علاوه د الله نه څوک زیات نه یریږي خو لیکن ما ته د الله په باره کې دومره تکلیفونه راکړي شوي دي چې بل چاته نه دي ورکړی شوي بیا وی پیغمبر علیه السلام په ما باندې 13 ورځې داسې راغلي دي چې زما سره به څه طعام نو دونه طعام به موږ سره نو چې د خپل جګر هم پرې موړه کړی دومره خوراک به چې د بلال رضی الله تعالی عنه د طرف منځ کې به راتله څونه طرف به منځ کې به لږه شان سړه روټۍ وه لږ شان څه خوراک به لږ شان دی څه خوراک نو اوس خو هغه تکلیفونه نشته دی اوس خو مزې دي اوس خو مونږه مزو چې دی نه هغسې کو تباه برباد کړو مزې دي او دی خوا د دین کارم کیږي د دنیا کارم کیږي هغه غریبي او هغه تکالیف مصیبتونه نشته دی خو لیکن ذهن داسې جوړول پکار دي چې چا باندې تکالیف راځي چا باندې غریبي راځي هغه له سپک مه ګوره دا اکثر له د الله ولی الله وي دا اکثر له دا بزرګ وي دا اکثر له چې دی د الله ولی وي دا د الله محبوب وي دا د الله دوست دا د الله دوست